نو دا انتهایی غریب خلک دي چې هغه د زکات هم مستحق دي، د خیرات هم مستحق دي او د صدقات هم مستحق دي او هر قسم امداد هغو له شرعي طور ورکولی شو. نو دا مونږ دغه سی کټګري نه چونکې خلک خو ډېر دی مونږ ټولو ته نشو رسېدی خو د 100 خاندانونو ډیټا ته مونږ رایستې ده او هغه غریبانان خلک چې کوم مستحقین خلک دي او هغه د هغو داسې څه روزګار یا داسې څه دغه نشته نو مونږ د رمضان مبارک را روان دی که دیو ته داسې څه لږ ډېر امداد وشي او دیو ته څه لږ فوډ پیکج میلاو شي. ګیله هم وایي د خپلو خلکو نه کېږي که د دوی نه هم څوک کوي نو د دوی په وساطت کې دومره به راځي چې کومو خلکو ته رسېږي نو د هغې دپاره به موږ هم د خلکو نه معذرت په دې بنیاد باندې کوو چې یاره څه لږ محنت به موږ ټول کوو نو د ضرورتمند خلک خو ډېر زیات دي په دې معاشره کې کوشش به کوو چې د خپلې حصې هغه لیدکی رڼا شي او د ضرورتمند هغه چوله په هغې باندې څه یو فسټ ایډ میلاو شي په دې رمضان کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سید الرحمن کاکا خیل صاحب دستک نیوز ډیره انتهایی شکریا ادا کوو یو جهان مننه چې زمونږ د ورکوټي غونتې پروګرام ته تاسو وخت ویستو او دلته رالی او دا کوریج تاسو کوئ. زمونږ پروګرام درد ریلیف اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن چونکې د 15-14 کالو نه سرګرمي عمل دی د دې نه مخکې مونږ تاسو موجود وی او یو روزګار سکیم ورکړی و څه خلکو ته شکر الحمدلله د هغې چې کوم ریکوري د ډېره په ښایسته طریقه کېږي او خلک او هغه خاندانونه ډېر زیات خوشحاله دي د خپل روزګار او د خپل بچو د کفالت ډېره په ښایسته طریقه باندې هغو انجام ته رسوي. اوس زمونږ چې دا کم پروګرام دی موجوده نو دا زمونږ د رمضان پیکج دی او رمضان پیکج چې کوم دی دا زمونږ د 100 خاندانونو دپاره دی د یو خاندان دپاره موږ د 7520 روپو 7520 روپو پیکج ورکو چې پاکې 9 ایټم دی کې غوړي دي چینی دي اوړه دي وریجې دي دال دي اچار دی کجوره ده بیسن دي او تور چای دی. دا پیکج زمونږ یو پیکج چې کوم دی دا زمونږ د 7520 روپو دی 100 کسانو ته موږ دا ورکو نو د دې نه زمونږ ټوټل 7,52,000 روپۍ جوړې شوې او دا موږ ته چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلي دي دا زمونږ چې کوم مقامي مخیر حضرات دي چې چاله الله پاک وس ورکړی دی او چاله الله پاک چې کوم دی نو مال دولت ورکړی دی وس یې کېږي نو هغوی رالیږلي دي او دا ټوټلي د زکات پیسې دي په دې کې صدقات یا خیرات شامل نه دی چونکې زموږ د صدقات خیرات او د زکات خپله کیټګري ده نو د هغې دپاره موږ هغه شان مناسب خلک ګورو نو دا موږ اوس چې کوم 100 خاندانونه دي راغلي دي بار ولاړ دي نو ان شاء الله تعالی چې په لږ ساعت کې به موږ د ډسټریبیوشن پروګرام شروع کوو. زه د خپلو ملګرو د نوید احمد رودباري صاحب او د ابوالفیض صاحب چې زموږ فاینانس سیکرټري دی زموږ نایب صدر بختور شاه صاحب ولاړ دی زموږ سیکرټري اطلاعات دغه ولاړ دی د قاري انور خان صاحب نو نور ملګري هم ډېر دي خو چونکې دا کار زموږ د 15 کسانو و جو موږ ته حواله کړی و چې موږ ان شاء الله الله دې زموږ امداد وکړي چې په خیر خیریت باندې دې خلکو ته د خپل پیکج ورسي. دا خو صرف زموږ پروګرام چې دا کم پروګرام دی نو دا صرف د وی سی معیار دپاره دی کوم چې د معیار ویلیج کونسل خلک دي او زموږ سره د دې معیار ویلیج کونسل ټوټلی سروې پرته ده نو په کې زموږ سره 3 کیټګریز دي A B C په دې A کیټګري کې زموږ سره مالدار خلک دي په دې B کیټګري کې زموږ سره میډل کلاس خلک دي او په دې C کیټګري کې زموږ سره چې کم دي نو دا انتهایی غریب خلک دي چې هغه د زکات هم مستحق دي د خیرات هم مستحق دي او د صدقات هم مستحق دي او هر قسم امداد هغو له شرعي طور ورکولی شو نو دا موږ دغه C کیټګري نه چونکې خلک خو ډېر دی موږ ټولو ته نشو رسېدی خو د 100 خاندانونو ډیټا ته موږ رایستې ده او هغه غریبانان خلک چې کوم مستحقین خلک دي او هغه د هغو داسې څه روزګار یا داسې څه دغه نشته نو موږ د رمضان مبارک را روان دی که دیو ته داسې څه لږ ډېر امداد وشي او دیو ته څه لږ فوډ پیکج میلاو شي نو که په دغه پېشمني په ټیم کې یا د دغه روجماتي په ټیم کې درد ارګنایزیشن والا یاد کړي یا دا کم مخیر حضرات دي چا دا ډونیشن موږ ته کړی دی الله دې وله وس ورکړي چې نور هم کوي او دغه خلک یاد کړي او دغه ته دعاګانې وکړي نو دا ډېره د سعادت خبره ده. نو د روزګار په حواله باندې خو جي موږ چې کوم په جون 2024 کې د روزګار سکیم شروع کړی او موږ کوم خلکو ته روزګار ورکړی 15-20 کسانو ته نو هغه 15-20 کسان شکر الحمدلله موږ ورسره دا ترتیب وکړو چې شپږ میاشتې موږ د هغو نه قسط نه دی غوښتلی دغه قرض حسنه پیسې موږ ورکړې وي په هغه شپږو میاشتو کې هغو سټیبل شو او هغه خپل قسط 7,000 روپۍ میاشت هغه موږ ته ښه په خوشحالۍ او چې کله راشي زه دې تپوس وکړم چې یاره حالات هم څنګه دي څنګه څه بدلون راغی په ژوند کې نه دی راغلی نو ډېرې دعاګانې کوي وایي چې یاره مخکې زموږ کوم حالات نو شکر دی اوس د بچو هغه حالات نه دي کوم چې مخکې وو اوس بعضې کمی شته دی خو نور الحمدلله د دې روزګار څه زموږ هغه څه کمی چې وو هغه تقریبا پوره شو. انشاءالله د اختر نه وروسته زموږ داسې اراده ده د ورکوټي اختر نه وروسته
چې موږ به دا کومه زموږ خلک ډېره ګیله کوي یاره موږ لیرانه کو یا موږ له زموږ د روزګار سکیم کې کار ونه شو نو د هغې خپل ترتیب دی که نه د هغې دپاره فام دی بیا د هغې دپاره هغه فام چې دی ډک کړي د هغې دپاره 2 ګرنټران دي یو سرکاري استاد دی یو بزنسمین یا دکاندار بیا د هغې نه وروسته دلته زموږ کمیټي راځي هغه کمیټۍ ته هغه کسان پیش کیږي او د هغې خپله کرایټیریا ده داسې نه ده چې یاره زما په اختیار کې ده یا د ابوالفیض یا د نوید احمد صاحب یا د قاري صاحب د بختور شاه زموږ په اختیار کې نه ده دا په دغه کرایټیریا باندې چې کم سړی هم پوره او هغې ته یو فارم پروت وي کوم کسان چې انټرویو کوي نو د هغې نه هغه خپل تپوسونه کوي نو هغې کې بیا سلیکشن کوي لکه موږ ته تېر ځل هم ډېر زیات درخواستونه راغلي وو خو چې کوم سلیکشن وشو نو هغه د هغې خلکو وشو چې هغه کم انتهایي مستحق خلک وو نو که زه دې خلکو ته دا درخواست کوم چېرې کله زموږ دا پروګرام شروع شي تاسو یې اپلای کوئ خو لکه دا زموږ په اختیار کې نه ده چې خامخا به ستا کار کېږي که نه هغه سړي ته به روزګار میلاویږي چې کوم سړي څه سکل ورسه دی دا پلمبر دی دا الکتریشن دی دا مکینک دی او د ده څه روزګار نشته څه نه څه په لاس کې ورسه شته خو هغه چونکې هغه وسایل نشته د هغې په وجه هغه روزګار نشي کولی نو موږ هغه وسایل هغه ته فراهم کړو چې یاره دی خپل روزګار ټول نه مخکې خو ستاسو شکریا ادا کوو دستک جندول چینل چې هغه داسې اهمې موقع د عوامو په منظر باندې راولي او عوام د هغې سره یو خو د هغې سره اظهار یکجهتۍ لپاره خلک راشي او دویمه خبره دا چې یو سوشل اویرنس خور شي د درد ریلیف اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن د ټول سټاف ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی داسې قوي او داسې یو اکټیویټیز کوي چې هغه د بنیادمو ډېر زیات په بیسک نیډز باندې کم کار کیږي په هغې کې په کار راځي نو که هغه د راشن د پیکیج په بنیاد باندې دی یا هغه د هیلث په سیکټر کې لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل لکه مخکې نه چې کوم دی تور زیړي او د دې دپاره کم د اویرنس دپاره دوی کوم سیستم کړی نو هغه هم ډېر د قابل داد دی بل د روزګار سکیم دپاره چې دوی کوم کار کړی نو یو خو بنیادي خبره دا ده چې د دوی نه په دې خبره زه متاثره ډېر زیات یم چې د دوی ایډمنسټریټیو لیول ډېر بهترین دی د دوی کوم سټرکچر چې جوړ کړی دی د فاونډیشن کوم سټرکچر دی یا د دوی کوم په کمیټۍ کې کوم ارګنایزرز دي یا کوم ممبران دي هغه یو ویل کوالیفاید دي او بل دا دی چې یاره په داسې ترتیب باندې خپل یو کار کوي چې هغه خپل ځان ته کیټګرایز کړي دي نو که بیا خلک په هغې کې ګیله کوي نو هغه د دوی دغه نظام او د نظم نه خبر نه وي د هغې په بنیاد باندې کوي او ګیله هم وایي د خپلو خلکو نه کېږي که د دوی نه هم څوک کوي نو د دوی په وساطت کې دومره به راځي چې کومو خلکو ته رسېږي نو د هغې دپاره به موږ هم د خلکو نه معذرت په دې بنیاد باندې کوو چې یاره لږ لږ محنت به موږ ټول کوو نو د ضرورتمند خلک خو ډېر زیات دي په دې معاشره کې کوشش به کوو چې د خپلې حصې هغه لیدکۍ رڼا شي او د ضرورتمند هغه چوله په هغې باندې یو فسټ ایډ میلاو شي په دې رمضان کې لکه په دې اوله کې غریب کورنۍ ډېرې زیاتې متاثره دی چې یاره روژه راشي نو په هغې کې خرچ ډېر زیات کېږي نو که په دې راشن په پیکیج په بنیاد باندې هغو ته د فسټ ایډ په بنیاد باندې دا میلاو شي نو وروسته روژه کې برکات د خدای د طرف نه ډېرې هغه شانتې راځي نو یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم او د تنظیم د ملګرو هم شکریا ادا کوم چې ماته پکې په حیثیت د ویښ ځوانانو تنظیم د صدر په بنیاد باندې دعوت راکړو او په دې خپل زبردست یو پروګرام کې موږ ته موقع راکړه جزاک الله خیر